أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. څلوېښتم نمبر آیات ته سورة النساء پنځمې سپارې اول آیات ته. والمحصنات او هغه زنانه په تاسې باندې حرام دي چې هغه د بل چا په نکاح کې وي من النساء د زنانو نه الا مگر ما هغه وینځي ملکت ایمانکم چې مالکان دي خلاصونه د تاسې نو هغه تاسې ته جایز دي. هغه وینځه چې یو کسې مالک وي نو هغې سره هم بستري کولی شي. کتاب الله علیکم لیکل دی الله تعالی دی په تاسې باندې و احل لکم او حلال شوي تاسې ته ما وراء ذالکم هغه بیبیانې چې علاوه د دې نه دي ان تبتغو چې تاسو ولټوئ دا بیبیانې باموالکم په خپلو مالونو باندې محسنین پاک دامنې به وي غیر مصافحین زناکارې به نه وي. فما استمتعتم بس هغه چې تاسې فایده حاصله کوئ به په هغې باندې منهن د دې زنانو نه فآتوهن بس ورکئ د زنانو ته اجورهن مهرونه د دې زنانو فریدة دا مقرر دی. ولا جناح او هیڅ ګناه نشته علیکم په تاسې باندې فیما په هغې څه کې تراضیتم به چې راضي شئ تاسو به په هغې باندې من بعد الفریضه وروستو د مقرر کېدو نه. ان الله بشک الله تبارک وتعالی کان د علیما حکیما ډیر زیات پوها او ډیر د حکمت والا. نو هغه زنانه چې د بل چا په نکاح کې وي نو بل څوک سره نکاح نشي تړلی ځکه حدیث مبارک کې راغلی دی چې خبردار یو پټی د دوه کسه مه اوبه کوي. نو په دغه حدیث کې صراحتاً من راغلی او قرآن عظیم الشان دغه آیات کې هم دا وفرمایل شول. نو کومې زنانه چې په نکاح کې وي وتښتېږي هغه شي بیا بل ځای کې نکاحونه وتړي دا نکاحونه نه کېږي. او وینځو سره بغیر د نکاح نه هم بستري ټیک دو خو په شرط دی چې مالک وي یا مالک چاته اجازت کړي یو کس ټیک شو. او مهر پکې ضروری دی بل بیبي ته به ګوري چې اسې نه چې بدعمله وي نیکماله صالحانې بیبیانې به تاسو کوئ خپله بچوله او په کوم مهر باندې چې تاسو سره راضي شوئ هغه ادا کوئ. صدق الله العظیم.